الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا أنفسكم، صدق الله العظيم. زما محترم دوستانو، نن دا یوړو کې شانتي سیشن کې د نشست کې به مونږ د سبا 31 مئی چې پوره دنیا کې عالمی یوم انسدادي تمباکونوشي باندې باقاعده ورځ منلی شي پوره دنیا کې. نو تمباکونوشي حواله سره موږ خبرې کوو چې تمباکونوشي څه ته ویلی شي او د دې قسمونه څومره دي او تمباکونوشي د وجینا دغه د استعمال د وجینا معاشي څومره نقصان دی، روحاني څومره نقصان وي، خاندانی څومره نقصان وي، زمونږ دغه کائنات ته دنیا ته څومره نقصان رسیږي، څومره فضل خرچي ده او دغه سیګریټ نوشي نه منې کېدل څومره ضروري دی او اسلام د سیګریټ نوشي تمباکو نوشي څه ممانعت بیان کړی دی. اول خدا چې ډېر ګڼ شیان زموږ په معاشري کې داسې عام دي چې هغه موږ نشي کې نه ګڼو. داسې څیزونه ډېر زیات دي زموږ په معاشري کې عام دي، خلک یې استعمالوي د نشې دپاره، خو هغه د نشې په زمرې کې نه راځي او منشیات ورته نشي ویلی. مثلا سیګریټ نوشي شوله، تمباکو نوشي. نو تمباکو نوشي څو قسمونه دي. یو پکې تمباکو نوشي د سیګریټ په لاره هم کېږي. دویم قسم چې کوم دی نسوار دی. نسوار په خپله شین تور قسمونه لري. او دریم قسم چې کوم دی هغه بیړي دی. بیړي به تاسو پېژندئ، ماشاءالله ټول ماهرین ناست دي. او څلورم قسم ګټکا او بیا پان، دا ټولو کې تمباکو نوشي تمباکو استعمالیږي. څه استعمالیږي ورکې؟ ما ته به آواز ورکړئ. څه استعمالیږي؟ شاباش. اوس تمباکو دا کله نه دنیا ته راغلی دی، د دې وجود دا کله دریافت شوی ده؟ په 14مې صدي عیسوي کې د پرتګال یو او د سپین او د پرتګال یو پادری و، عیسائی مولا، اخ چې کوم دی رامن پون په نوم باندې هغه دغه یو بوټی دریافت کړو او بیا یې دغه ځان سره پرتګال ته یوړلو. پرتګال کې یو بل کس و جانیکوټ په نوم باندې. جانیکوټ لکه اوس ویلی شي چې سګرټو کې چې کوم دی نیکوټین دی. څه شی دی کې؟ نیکوټین دی. هغه جانیکوټ څوک چې باقاعده د کې دغه نیکوټین دی پکې دریافت کړو او د هغه وخت خلکو بیا د مختلف بیماریانو دپاره، درد شقیقه، د نیم سر درد دپاره، مختلف بیماریانو دپاره، د هیچکي دپاره د دې استعمال شروع کړو. په هغه وخت کې به د تمباکو مختلف صورتونه استعمالیدو. په باقاعده به سکورن شانتي هغه کې به استعمالیدو. هغه وجه نه ډېر خلک به مړ کېدو او بیا پایپ ایجاد شولو. لکه څنګه سګرټ نه سګرټ یو پایپ وي، سګرټ پایپ غټ شانتي پایپ و، د هغه په بنیاد باندې به استعمالیدو. بیا حقه ایجاد شوله، په حقې باندې تمباکو استعمال شولو. ان تر دې چې سګرټ په شکل کې جدید شکل کې د دې استعمال شروع شو. خدا دې چې د سګرټ متعلق، تمباکو نوشي متعلق نه څه حدیث شته، نه څه حدیث کې د تمباکو نوشي نوم شته. ولې چې دا نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې و تمباکو نوشي، د هغه په دور کې نه وه. همدارنګې نه تمباکو نوشي د هغه په دور کې وه. زموږ څومره ائمه کرام دي، 4 امامان دي، د هغو په دور کې هم تمباکو نوشي نه وه. یعنې سګرټ نه و، نسوار نه و، ګټکه نه وه. په 1100 هجري کې، کله اسلامي کال 1100 هجري کې دا غرب نه چې کوم دی مشرق ته راغلو او دغه چې کوم دی سګرټ زمونږ خلکو علما کرامو ته د دې پته ولګېده. نو هغه وخت کې چونکې ساینس او ټکنالوژي دومره پرمختګ نه و کړی، ترقي نه و کړې، نو د دې ظاهري نقصانات خلکو ته معلوم نه و. نو علما کرامو د هغه وخت صرف دی
دی په بنیاد باندې چې د دې استعمال سره د انسان په خوله کې بدبو پیدا کیږي. څه پیدا کیږي؟ نو دا حکم خلکو ته د دې حکم دا بیان کو چې د دې استعمال بالخصوص د منځ په وخت کې مکروه دی. څه شی دی؟ صرف دا ځکه چې د دې هغه اثرات، د دې مضرات، د دې نقصانات هغه واضح نو. بیا لږه موده پس ساينس او ټیکنالوژي چې کله ترقی وکړه، دغه 20وی صدی کې 21وی صدی کې بقاعده د دې نقصانات واضح شولو. نو دی وخت کې د علماو د دې په باره کې د سګرټ نوشي، تمباکو نوشي او د دې څومره قسمونه دي د دې په حکم باره کې اختلاف ده. د علماو یو ډله دا وایي چې دا تمباکو نوشي، سګرټ نوشي چې کومه دی دا مکروه دی. صرف څه شی دی؟ مکروه. خو پېژنئ تاسو، یعنی که استعمال کې زیاته ګناه نه وي، وړه ګناه ده. بل ګروي چې نه دا بالکل چې کوم دی جایز دی. څه شی دی؟ جایز دی. مکروه نه دی، بالکل جایز دی، استعمال جایز دی. دریم ګروي چې نه دا بالکل حرام دی. څه شی دی؟ څنګه چې شراب حرام دی، څنګه چې افیون حرام دی، دارنګه چې کوم دی سګرټ نوشي، تمباکو نوشي، څومره قسمونه دا حرام. بیا د هر ډلې خپل خپل دلایل دي چې هغه به مخکې مونږ وروسته بیانو. هغه نه مخکې دې ته راشو چې سګرټ نوشي سالانه بنیادو باندې زمونږ دغه دنیا کې د دې استعمال څومره کی. د 2010 یو رپورټ مطابق په کراچۍ کې ما یو اخبار راواخیستو، امت اخبار دی، یو مشهور اخبار دی امت اخبار، او هغه وخت نه ما سره په نشې باندې کار کولو لیکلو ډېر زیات شوق و. نو د هغه رپورټ مطابق صرف کراچۍ کې د نسوارو، چونکې هغه د سګرټ د تمباکو نوشي یو حصه دی، د نسوارو 2.5 وړې کټې کارخانې دي. سو هغه رپورټ مطابق او صرف کراچي کې 2.5 منه نسوار روزانه خوړی شي، یعنی استعمالیږي. څومره؟ او یو منه 680 سو 680 یا 640 پوړۍ جوړېدلې هغه وخت کې. او دغه ټول 2.5 منو نه به 1,60,000 پوړیانې چې کوم دی هغه جوړېدلې. سو 1,00,000 هغه رپورټ مطابق. نو 1,60,000 پوړۍ روزانه په کراچۍ کې، حالانکه 10% پښتانه ګڼی شي، 10% موږ وایو که نه نسوار پښتانه استعمالوي. 1,60,000 پوړۍ صرف کراچۍ کې نسوار خوړی شي، استعمالي د 2010 رپورټ مطابق. او هغه وخت کې قیمت 6 روپۍ، اوس قیمت څومره دی؟ سو 60 روپۍ قیمت. ها هغه وخت کې ما 6 روپۍ قیمت لګولی، نو دا جوړېدلو 96 लाख روپۍ. سو 96 लाख روپۍ صرف او صرف د کراچي په ښار کې د 96 लाख روپۍ سګرټ استعمالېږي. العیاذ بالله. بل طرف لا صرف دا نه بلکې پاکستان نه د دلته یو مشهور د پاکستان یو مارکه دی تور خمار په نوم باندې نسوار. تاسو مو چېرته استعمال کړي دغه نسوار؟ سالانه بنیادو باندې خلیجي ممالک ته 10 ټن نسوار موږ لګو پاکستان. دا د 2010 رپورټ دی، اوس زیات شوي. څومره؟ 10 ټنه لګی شي. او په پاکستان کې سګرټ نوشي د هغه 2010 رپورټ مطابق روزانه چې کوم د یو ارب 60 کروڑه روپیو سګرټ څکای شي. د څومره؟ 1 ارب 60 کروڑه روپیو سګرټ استعمالېږي. سالانه دا جوړېږي، یعنی د یو کال دا جوړېږي تقریبا 438 ارب. څومره جوړېږي؟ 438 اربه روپۍ هغه جوړېږي چې هغه موږ د سګرټ په استعمال وجې نه غیر ملکي کمپنیانو جیبونو ته اچو. په دغه 438 اربه باندې موږ خپل نوجوانانو ته، خپل ماشومانو ته، نئی نسل ته سکولونه جوړوی شو، کالجونه جوړوی شو. په دې باندې موږ کالجونه، یونیورسټیانې جوړوی شو، په دې باندې موږ هسپتالونه جوړوی شو، په دې باندې موږ سړکونه جوړوی شو، او خپل بیروزګار ځوانانو ته د روزګار دپاره فیکټریانې، کارخانې هم جوړوی شو. په فضول یې موږ ضایع کوو. او د دې نقصان دومره چې صرف پاکستان کې د سګرټ نوشي وجې نه سالانه، یعنی په یو کال کې 80,000 کسان مري. څومره کسان؟ او د امریکې یو راپورټ دی، یو اداره دی CDC په نوم باندې،
هیلث انسټیټیوټ دی د هغو رپورټ مطابق په امریکې کې د سیګرټ نوشي وجنا تمباکو نوشي وجنا سالانه 4,80,000 کسان 4,80,000 کسان هغه هلاکیږي عمرې د څه د وجنا 4,00,000 کسان 80,000 کسان یعنی په ورځ کې کم دا وایو کنه 1300 کسان په یو ورځ کې مري څومره کسان په یو ورځ کې 1300 کسان مري د څه د وجنا تمباکو نوشي یعنی سیګرټ نوشي یا د نور کوم قسمونه دي هغه د وجنا دا زه غټ نشي خبر نه کوم د منشیاتو خبر نه کوم دا زه د افیون خبر نه کوم د چرس خبر نه کوم د آیس خبر نه کوم د شراب خبر نه کوم دا لوی نقصانات دي دا صرف او صرف هغه سیګرټ چې غونچګل کاکا سید فقیر محمد حسن تورګول سپینګول خړګول هر یو کس په ماضي سکو او ځان سره ډبې جمعه ته حملو او د هغه سکل د هغه ځان ساتل د سیګرټو دغه نشي د نشي عادت کول د سیګرټو عادت کول دا موږ بالکل بد او معیوب نه ګڼو دا هغه نشي خبره کوم چې امریکې کې سالانه 4,00,000 کسان مري ورنه 80,000 او پاکستان کې ورنه سالانه 100 کسان مري سالانه ورنه 60,000 کسان صرف پاکستان کې مري 100 کسان 60,000 کسان سالانه صرف دې شي مري او زمونږ چې کوم منسټري اف هیلث ته هغه په صرف په کاغذ هغه باندې ډبی باندې لیکلي وي چې تمباکو نوشی مضر صحت ہے یا کینسر کے باعث کینسر کا باعث مطلب کینسر باعث ګرځي یا د صحت ته کوم نقصان رسون کی او په باقاعده تصویرانه پور کړی دا سي شونډو یا د خپو یا د ګوتو ها چې هغه ته کینسر شوی خو هغه باوجود غونچګل کا هغه تصویر سره جیب کې دی او په مزه مزه سیګرټ کش کوي او سیګرټ وهي څومره زیات نقصانات دي نو عزیزانو کوم دي ته وګورو چې دومره نقصانات دي او څه فائدہ شته نشته نه دا چې د دې پسکلو سره انسان ته کوم دي څه فائدہ ورسیږي څه فائدہ نه رسیږي صوبه نه دي څه خوراک نه دي څه سکاک نه دي څه غذا نه دي او بل دا چې نه د سره جسمانی یا جنسی یا روحاني طاقت انسان ته ملويږي بلکې د سره انسان نور چکم دی بیماریانو د بیماریانو لوټا ونه جوړیږي څو نه جوړیږي لوټا پېژنې د بیماریانو یا د بیماریانو پتیله ورنه جوړ شي اوس شریعت کې د دې حکم څه دی ما تاسو په اول کې باندې چې د علماو درې ډلې دي یو ډله دا وایي چې د تمباکو نوشي د دې استعمال څه شي دی جایز دی وسه وایي جایز دی دا ولې دا وایي چې حدیث کې دی ممانعت نشته قرآن کې ممانعت نشته فقه کې هم ممانعت نشته نو لہذا د دې استعمال جایز پکار دی یو ډله دا وایي دویمه ډله دا وایي چې نه د دې استعمال مکروه دی څه وجه دی هغه وایي چې دی وجه نه غوسه دلیل دا دی چې د دې استعمال نه بعد خولي کې بدبو پیدا وکېږي او حدیث کې دا راغلی دی چې چا چې کچا پیاز یا اوګه وخړله نو داغه د بدبوی وجنه هغه د موږ جمعه ته مرزي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سوې او پیاز نه خود دې بدبو ډیره زیاته وی کنه وی تاسو په بدبو نشئ ځکه چې تاسو ډېر کسان پکې عادت شوي خو عام انسان ته چې هغه د دې عادي نه وي ډېر سخت تکلیف ورکوي په خپل ځکه چې گاډي کې روان یم او د دې بدبو په ما باندې ولګيږي دومره زیات تکلیف چې هغه زه بیانول نشم دومره تکلیف درته رسي یا سیګریټ پړې مخکې سو کولاو کې بس الټي او بیا سر باندې درد شروع شي خېټه مخ خراب شي صرف په پړې چې کولاو کې ما مخکې نو عام انسان ډېر زیات په تکلیف کې ورنه نو دی په بنیاد باندې د دویم ډله وایي چې دا صرف مکروه ده دریم ډله وایي چې هغه کې د دې وخت کې مشهور ترین د مصر یو عالم دی مولانا قاضي ډاکټر محمد یوسف القرضاوي صاحب هغه وایي چې ګوره سیګریټ یا نشه دا صحت سره تعلق سره سره تعلق ساتي او صحت کی فتوا ورکول د ملایانو میدان نه دی علماء میدان نه دی مونږ به دا ګورو ډاکټرانو ته او ډاکټران نن ډاکټران چغي وایي چې تمباکو نوشي د تباہی باعث دی دا د هلاکت باعث دی دا د انسان صحت د پر هم هلاکت دی د انسان د پیسې د پر هم هلاکت دی
د انسان د دولت او معیشت لپاره هم هلاکت دی، د انسان د روحانیت لپاره هم هلاکت دی او د انسان ژوند لپاره هم هلاکت دی. یو امریکي رپورټ مطابق هر هغه کس چې هغه سیګرټ استعمالوي د دې عمومي چې کوم عمر دی هغه د خپل عمر نه 10 کاله مخکې مري. څو کاله مخکې مري؟ 10 کاله مخکې مري. تاسو 10 کاله مخکې مړ کېدل غواړئ؟ زه خو چې خدای پاکه ماته 120 سالان دی بلکې 1000 کاله عمر راکړي چې دین خدمت وکړم. نو کوم پاگل کس به چې هغه خپل عمر ته کړ کې ورکی او خپل عمر سيزوي. نو سیګرټ ته کړ کې لګول، مچس لګول، دا سیګرټ ته نه دی لګول بلکې دا خپل صحت ته چې کوم دی کړ کې لګول دی، صحت ته چې کوم مچس لګول دی، ور لګول دی. سیګرټ ته ور لګول دا صرف سیګرټ ته ور نه دی لګول، خپل دولت ته ور لګول دی. او سیګرټ ته ور لګول در اصل دا خپل هغه جسمانی قوت ختمول دي او خپل زندگی ته ور لګول دي. نو څوک به خپل زندگی ته، هر هوښیار کس چې هغه لږ شانتي عقل لري اب خپل عقل ته، خپل شعور ته، خپل زندگی ته ور ولګوي. اواز پخپخې راځي خپل زندگی ته ور ولګوي. نو کوم کس لګي چې هغه یا بیوقوف وي یا احمق وي یا پاگل وي یا بل څه چې هغه تاسو مخکې زه نه وایم دومره زیات نقصان لري. نو علما فرمای، کوم علما فرمای چې دا سیګرټ نوشي هم لکه څنګه شراب حرام دی درنګي تمباکو نوشي د ټول قسمونه هم حرام دي. دا غوسه سو دلایل دي. اول دلیل دا دی چې دا فضول خرچي دی. څه شي دی؟ هر هغه پیسہ چې هغه په داسې شي استعمال شي چې د هغه د انسان د مسلمان نه هغه کې دنیا فایده وي نه د آخرت فایده وي نه د صحت فایده وي نه د صحت فایده وي یعنی نه د جسمانی فایده وي نه روحاني فایده وي. نو په هغه باندې پیسہ لګول څه شي دی؟ فضول خرچي دی. څه شي دی؟ فضول خرچي دی. ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. الله فرمای اسراف مکوي ولې چې الله مسرفین اسراف کوونکی نه خوښوي. نو د قرآن مخالفت شلو. بل ځکه الله فرمای ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. تبذیر کوونکی، فضول خرچی کوونکی، فضول خرچی کوونکی کسان د شیطانانو رونه دي. چا رونه دي؟ د شیطانانو رونه دي. د امریکانو رونه نه، شیطانانو رونه. چا رونه دي؟ شیطانانو. تاسو پوه شئ؟ نو دی وجنه چې فضول خرچی دی او فضول خرچی په اسلام کې منع دی. نو دی وجنه دا تمباکو نشي هم منع او حرام دی. یو دلیل شو. دویم دلیل دا دی چې واقع د دی وجنه خلینه بیا بدبوئی زی. والله رسول فرمایي چې من اذا مسلما، چا چې مسلمان ته تکلیف ورسولو فقط اذانی، دا داسې دی لکه ما ته تکلیف ورسول. ومن اذانی، او چا چې ما ته تکلیف ورسول فقط اذى الله، دا داسې دی لکه الله ته تکلیف رسولی. چا ته تکلیف رسولی؟ نو مسلمان ته تکلیف رسول دا هم حرام دی. دا دویم دلیل شو. دی وجنه سیګرټ نوشي استعمال ممانعت ته نه دی کول پکار، غلط شی دی. دریم دلیل دا دی چې د سیګرټ نوشي د وجنه د انسان جسم ته نقصان رسیږي. ستا ګردې ته، لبلبې ته، پپړو ته، مثانې ته، خولې ته، ژبې ته، غاښونو ته، دماغ ته، معدې ته کینسر شانتي موذي امراض لګيږي او ځان ته نقصان رسول. دا هم قرآن کې حرام دی. قرآن کې دی من رغل دی. قرآن کې الله فرمای ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. خپل ځان هلاکت ته مه غورځوئ. ولا تقتلوا انفسکم. خپل ځان په خپله مه وژنئ. خپل ځان خودکشي مه کوئ. نو دا یو قسم خودکشي دی او خودکشي منع دی. لہذا دریم څلورم دلیل دا دی دی په بنیاد باندې هم سیګرټ نوشي یا تمباکو نوشي دا څه شی دی؟ بد شی دی او حرام دی. حرام مطلب ممنوع دی په اسلام کې نه دی کول پکار. څو دلایل شو؟ دا څلور دلایل شو د دې په بنیاد باندې. او بل دا دی چې دا لا یعنی شی دی. لا یعنی خو پېژنئ؟ لا یعنی مثلا یو کس ناست دی سحر نه ماښام پورې او فضول ځان سره داسې ناست او داسې کوي. د دې څه فایده شته؟ لاسونه خوځول څه شته؟ یا پوزې کې چې کوم دی بلچې راخستې وایي څه فایده شته؟ اواز مې نه راځي یار. ای شابسي تکړه ځوانانو څه فایده شته؟ نشته. نو لا یعنی کار چې کوم دی حدیث کې راځي چې د مسلمان سړي د اسلام ښایستوب ښکلا دا دی چې هغه د لا یعنی فضول کارونه نه ځان وساتي. سنو کې لا یعنی کارونه نه ده ځان وساتي. او دا لا یعنی کار دی نه د دنیا فایده شته نه د آخرت پیدا شته. نو دی وجنه دا ممنوع دی او دا څه شی دی؟ مکروه تحریمي دی
دې ته لاس نه دی لګول پکار څه وجې نه لاس نه دی او پنځم یا شپږم غټ دلیل دا دی چې ملکي قانون کې هم دا څه شی دی د دې ممانعت دی ملکی قانون په اعتبار سره هم د دې څه دي ممانعت دی او ملک قانون چې کله په یو داسې څه کې چې شریعت کې هم هغه ممنوع په هغه باندې ملکی قانون راشي نو هغه نه بچ کېدل بیا څه دی واجب شي څه شي واجب شي نو دې په بنیاد باندې سګرټ نوشي نه یا چې کوم دی نسوارو نه چې خلک وایي دا د پښتنو خوراک دی او یا چې کوم دی نور څومره چې کوم تمباکو نوشي اقسام دي د هغه نه ځان بچ کول څه دی څه دی لازم دی واجب دی فرض دی چې ځان د موږ ورنه بچ کو څه د وکړو ځان د ورنه بچ کو دې وخت کې موجوده د ستاسو په توسط سره زه علماو ته هم چې کوم د پیغام ورکول غواړم چې مخکې چونکې د تمباکو نوشي د هغه نقصانات هغه پټو هغه نقصانات څه شي پټو واضح نو پته نه و دې وجې نو علماو فرمایل چې دا مکروه دی نموز په حالت کې استعمال نه دی پکار نور پکار دی خو نننی دور کې چې ساينس او ټیکنالوژي هغه ترقی کړې ده او اطباء د دنیا ټول ډاکټران چغې وهي سورې وهي چې دې کې هلاکت دی او موږ په خپله هم ګورو لکه څنګه تاسو ما رپورټونه پیش کو چې د دنیا خلک بلاشه خلک په دنیا کې تقریبا سالانه یو کال کې 60 لاکھ خلک ورنه مري څو کسانه 60 لاکھ او 2030 کې به دا 80 لاکھ ته ورسېږي نو چې 80 لاکھ خلک ورنه مري دې شي نه نو دې نه بیا منې کېدل پکار دی او که نه دی پکار علماو ته پکار دی چې په خپلې فتوا باندې نظرثاني وکړي د دې نقصانات د مخکې نظر کې وساتي او د دې په ممانعت باندې بالاتفاق متفقه طور باندې فتوا ورکړي چې زما راتلونکي زموږ ستاسو راتلونکي نسل د دې لعنت نه محفوظ اوسېږي الله تبارک وتعالی ستاسو ټول موږ ټولو ته په دې خبرو باندې عمل کول توفیق نصیب فرماو کړي زموږ دغه اداره دا د الله تبارک وتعالی مزید دې ته ترقي نصیب کړي او الله تبارک وتعالی موږ د پاکستان سالمیت لپاره د پاکستان خدمت لپاره د الله تبارک وتعالی موږ ته توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بس دا غوړې غونډې خبرې وي